بسم الله الرحمن الرحیم. نن د موقع باندې ز خپل قوم سره یو بیا په ذریعه آډیو میسج مخاطب یم. د قومي ذمہدارۍ په تحت ما موجودګي په پېښور اسلام آباد کوهاټ کې اندې دپاره دی چې زه دغه نه د خپل قوم فیسیلیټیشن خپل قوم خدمت وکړم او د خپل قوم جمله ذمہدار پارلیمنټریان سټیک هولډرز مشرانو تعاون سره الحمدلله هغه کار مو خپلې حصې ښې طریقې سره کوو. تاسو ولیدو نن کنوایي دې نه مخکې میسج نه مخکې څه ما سچوالیزی او هغه سره فون شوی دی. الحمدلله کامیابۍ سره ګاډي خیر او عافیت سره نوتلی دي. څو ګاډي څه د بایپاس باندې څه فالټ دی خراب دي هغه دپاره سیکیورټي موجوده دی. امید انشاءالله هغه به بالشیل چیک پوسټ په امن طریقې سره کراس کوي. مو د کورمې عوام ته د امن محبت او د ورورولۍ پیغام سره انشاءالله کوشش به دا وي څن قریب ټولې ضلع کې په ټولې کورمې کې امن امان قایم کو خورې کو خلک پیدل ایمو علاقو کې مو لاندې پر امن طریقې سره انشاءالله خپل امدورب سلسله شروع کو. د دپاره د مشرانو اردواړه طرف نه هم د اهل سنت اقوامو مشرانو طرف نه هم ایمو ذمہدار مشرانو طرف نه کوششونه شروع دي. انشاءالله دا کوشش به جاري وي. خو زه هم دې موقع باندې چې پر ما میسج کړی دی هغه دا دی چې نن ایمو تحصیل چیرمن هغه مزمل فصیح هغه گرفتاری باندې ټولو نوال ایدي سختو الفاظو سره مذمت کوو. هغه یو ذمہدار سړی دی اگر چې درنه د قوم حوالې سره وه مو قومي او مرکزي حیثیت سره د درنه اعلان کړی و. هغه کې د دوی مرګلو یو ایفرټس یو کوشش ضرور شامل و او دا د مقام جوانان دي. انشاءالله د چېرته قوم نه مخکې قدم نه دی اخیستی مرکز نه او آینده به انشاءالله یو کار داسې نه کېږي چې هغه مرکز او مرکزیت نه بالاتر وي. مو اول دې حوالې سره مذمت کوو چې کله امن طرف ته خبرې روان شي دې قسم حالاتو پیدا کول نه وي په کار څه نه خدای دې نه وکړي علاقې کې یو ټینشن جوړ کړي او مشکلات پیدا وکړي. دویمه خبره زه قوم ته خپلو جوانانو ته دا کوم چې انشاءالله مو لکه څنګه تاسو جوانان مو قوم سره مرکز سره او انجمن سره شانه به شانه قدم به قدم ولاړ یوئ. انشاءالله مو هم مشران تاسو جوانانو سره چې کوم مو پرامن جوانان دي مو کوم محب وطن جوانان دي مو کوم غیور جوانان دي انشاءالله زه تاسو دا تسلی درکوم چې مو هم تاسو سره شانه به شانه قدم به قدم ولاړ یو. تاسو بیله نه یوئ. انشاءالله دې حوالې سره مو نن کمشنر کوهاټ ډویژن آر پی او کوهاټ سره وختي څنګه زه خبر یم شفیق بھائی رابطه وشوه صدیب وکړه او د قوم نور ذمہدارو سره خبرې وشوې فورا مو دې خبرې نوټس اخیستی دی هغوی سره مو رابطه کړې دی. څه ټول نوال خو مې دې خبرې مذمت کوو څه اریسټ شو په کار د پاره چنار کې تاڼه شته سب جیل شته نه په کار نه و چې دا بل ځای ته منتقل شو. دویمه خبره دا چې دا مو قانوني طریقې سره د پولیس کې اف آی آر دی 3 MPO دی خپل قانون دی خپل آئین دی آئینی او قانوني د تعزیرات پاکستان کوم قواعد دفعات دي هغه حساب سره کا څه قسم تیا دی باندې الیګیشن دی الزامات دي انشاءالله هغه به مو قانوني حیثیت سره دفاع کوو عدالتي حیثیت سره به دفاع کوو. او زه خپلو جوانانو نه دا اپیل کوم چې ټول به په یوه پیج پرامن او مسره به اوسئ. انشاءالله ښې طریقې سره به دا کیس مو مخکې ډیل کوو او ښې طریقې سره قانوني طریقې سره به انشاءالله کې مو پیشرفت کول غواړو. ویلې څه آئین او قانون عدالت یا ټولو دپاره دی. که چېرته الزام دی یو سړي نه مجرم نه دی ملزم دی نو موږ به انشاءالله خپله بېګناهي عدالت کې قانوني او آئیني طریقې سره انشاءالله ثابتوو. هغه دپاره به ټولو نوال زه په خپله مؤثر او بهتر کردار ادا کوم. انشاءالله زه ټول قوم ته دا امید ورکوم دا تسلي ورکوم چې انشاءالله تاسو که شوئ بیګانه نن ورځ به انشاءالله قوم دپاره ښه به وي او مستقبل قریب کې یعنی ان قریب ډېر زر کوشش به دا وي چې د کورمې حالات پرامن شي نارمل شي روډونه او لارې ټولې بحال شي او مو یو وار بیا ټول کورمېوال هم شیعه قوم هم اهل سنت قوم سوره یو پرامن خپل زندگی آغاز وکړو یوه نوې زندگی چې کې امن وي
کې مینه او محبت وي، هغه کې موږ خپل مسایل هم په امن طریقې سره یو بل سره کینو، ډسکس کو، وایو چا مشکلات یې هغه سره آسان کو. ټول قوم ته د پیغام سره دوی نه اجازه غواړم، سلام عرض کوم. انشاءالله مو به ډېر زر نور کوم مشکلات دي هغه باندې مسلسل کار روان دی، مو به مسلسل هغه باندې کار کوو، هیڅ قسم ته داسې مشکل به نه وي. قوم دې حوالې سره مرکز او مرکزیت سره ذمہ دارو خلکو سره مو سره تاسو سره اوسئ، انشاءالله پوره امن طریقې سره مخکې قدم کېږدو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.